نو شارح هغه خبرې ذکر کوي دي من کلی وی کا قوله هدن دا هدن چې ګور متن کې راغلي دي نو دا ګور منسوب دی ښا سره منسوب اوس خو ظاهره کې نسب چې دا علامه د نسب نه ده دې کې نسب تقدیرا دی کله کې اعلان شوی دی کې هدیون وو هدیان هدیون وو هغه ځم په ثقيله و پېښوین او بلکې غیب دیږي په الف باندې ټیک دی متحرک معقل متحد کنه بیا غالب ساقط کیږي ځکه تنوین ساکن الف مساکن دي او تنوین ما قبل تراغي هدن چې دی ګورم اما مفعول له لقوله یا مفعول له دی قول چې ارسله مخکې پیل لیکنه ارسله ګوره پیل لیکه پیل مذکور دی دا پیل مذکور دی او دا هدن مفعول له شو دی لپاره مفعول له تا ویل کنه مفعول دې ته ویل کېږي بنحو کې چې ما فعل لاجله الفعل المذكور چې د وجنه پیل مذکور وکړي شي او دا معنا کې علت لپاره د پیل مذکور نو بیا په اعتراض ور دیدو چې ګورم په له کې دا قانون دی پېښ چې معنا د چې فاعل د پیل معلل به فاعل د پیل معلل به مطلب دا غفیل او فاعل مفعول له به وي فکر دې کنه نو ته ګور د ارسله پر فاعل خو الله پاک دی او د هدن فاعل څوک دی لکه څنګه حدیث نه به سمارک دی نو فاعل د پیل من به او د مفعول له یو نشو جواب دار ګورم شارح وي چې دی وخت موږ به هدن هدایت نه کوم هدایت ولو هدایت الله تعالی ولو خو د الله په هدایت ولو نو به فاعل د پیل من به او د مفعول له یو وحينئذ وحينك وحينئذ په دې وخت کې به يراد بالهدايه مرتي د هدایتنا هدایت الله تعالی هدایت الله تعالی حتى يكون دا پیدا شکر حتى يكون دا پیدا حتى تشبه فعلا لفاعل فعل المعل به حتى يكون دا فعل شيء دا فاعل لفعل معل به شيء او حال عن الفاعل لا يحتمل شو بل احتمال داري او حال عن الفاعل يا حال لفاعلنا فاعل ګوره کوم چې رساله کې دا اصله پیل او دې کې پټ هو ضمیرو هغه فاعل کنه دا غنه حل او علي مفعول يسلم حال شي مفعولنا چې هغه هو ضمیر دی ارسله کې دا هو ضمیر دی کتابه حمل نسې کېږي حمل نسې کېږي نو ګوره مو چې حمل یا مبالغه دی سره مبالغه لکه زين عدن کی او یا دا هدن مصدر مدل فاعل له یا مدل فاعل له مطلب هذين ما نسخه هذين ما نسخه وحينئذ بدي وقت كبا فالمصدر بمعنى اسم الفاعل مثلا معنى اسم فاعل سرازي او يقال يبسوي لكيجين چې اطلق اطلاق وشو د مصدر فيش على ذي الحال بتواني ذي الحال ما جاء حال فاعل نشي مفعول نشي مبالغه نحو قول خلق زيد عدل زيد عدل لك عدل فيش قوله بالاهتداء حقيق